اوس چې ستا ځان مال الله واخلو اوس چې کوم سړی د الله باندې ځان خرڅ کړی و برته په هغه کې شرک وکړي د الله په دین کې کفریات وکړو او شرکیات یې وکړو بدعات یې وکړي مشرک شو هغه پر بدعا غواړي الله دا خاین سړی دی دې لپاره به بیا د ما څه دعا نه غواړي که چې ستا پلار وي نو دا سوره توبه د 114 نمبر آیت الله ما کان ندی جایز للنبي او د نبی د پاره ولا زنګ هغه خلکو د پاره امنو چې ایمان راوړی دي ان یستغفروا چې بخښنه دی وغواړي للمشرکین مشرکان لره ولو کچیری هم کانو وی اولی قربا خاوندان د خپل ولی وی پلار دی وی مور دی وی ورور دی وی ماینه دی وی زوی دی وی من بعد پس هغه ما تبینه چې معلومه سو ښکاره سوه دی ته انهم بېشکه دی چې دی اصحاب الجحیم دی خاوندان د اور دي اوس څنګه تاسو معلوم دی وی یا رسول الله یا یوسف نکا یا دارو نکا دا پسې مې ستا د اروا په خوشحال شي دي به دا کافر هم دي مشرک هم ولې هلته وایي له دعوة الحق خاص کر یو الله رانګولاک دي والذین تدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء الله زما ته رانګولاک زما نه واسه بل څوک ته رابوړي هغه لکه تا چې اوبو ته لاسونه نیولي اوس که ته وایي دا پسه د دارو نکا په دا سړی مشرک یا کم سړی وایي مور د پلاني د کاکو هغه په نغري کې یو مورید یم تعویضونه هغه درکوي نو دا ته تعویضونه چې ده په غاړه کې تا ته معلومه شي چې دا سړی مشرک دی زیارت له ورځي خاوره را اخلي خوري سپڼسی راخستې بنجاري بل سپڼسی په غاړه کوي او په هغه ولاړه ده د شیخ فریض په ګیټ کې میخونه ټکوي وایي غاښ مې جوړ شي یا باقي جان له ورځي پیاز په غاړه کې وایي تک سپین پیاز په غاړه کې ژړ زمړه ته په کور په غاړه کم نه ژړ کېږي پیاز کې چیسته نو وچې دي دا رقم چې تا ته معلوم سولو چې دی د پلاني پیر مورد دی دی په نقشبندیه کې دی په کادیله کې دی یا دی دیوبندی دی دی پنجشیری دی دی سلفی دی د دې سبب بایکاټ بیا به دوه نور ته غواړم که دې ورته وغورځول نو ته د الله د دین دشمن یې زه څه ورته وایم ما کان نه دي جایز لنبي او نبي علیه السلام نو والذین هغه خلکو لره آمنو چې ایمان راوړي ان یستغفروا چې بخښنه وغواړي للمشرکین مشرکان غټ مشرک دا دی او د دین اسلام په دغه کې یعنی بل دغه خوښ کې دین لکه شیطوب سنتوب خوښ یا د الله د دې کتاب په مقابل کې بخاری خوښ کوي مسلم خوښ کوي یا هدايه یا علمگیری یا دارالعلوم دیوبند ولو كانوا قسم وی اول القربا خاوند خپل ولی اول القربا کدیستی او رشتہ داران وی مور دی پلار دی من بعد پس هغه ما ته بیان چې ښکارا داس ولا د خلی دی واردل یا رسول الله یا علی مدد یا دارو نکاح ولار سو زوی پلانی بابا لا ورسه او چاشتونه راوړه تعویضونه راوړه ختمونه وکړه مور دې مړه مور په ژوند کې شنور کول د مرګ بعد غویام چللی بیا په دې چې چیز کې ختمونه کوي الله علم دې لپاره انو بشک دې اصحاب الجحیم دي خواندان د اور دي وما كان نول استغفار بخښنه غوښتل ابراهیم السلام لابي د پاره خپل پلار الا خو بیا ولا موعده تر وعده وجه پرې سي د تر ژوند پرې او د مرګ بعد بیا ځوان نسته او په ژوند کې دوه کړ یا الله د ما پلار دې د ما مور دې یا الله ته دې ورته وعده چې هغه وعده کړو یو د هغه سره فلما ارى تبين چې اشکارا سوله معلومه سوله دغه ابراهیم ته چې انو بشکه د ازما پلار چې دی عادون د دشمن دی لله الله لره تبرأ منه
نو بیزاره سو د دې پلار څخه نو اوس هم چې معلوم شي ستا پلار دیوبندی دی بریالی دی سلفی دی سیفی دی تبلیغی دی د الله د دې قرآن په مقابل کې و هغه ته خوښوي د الله قرآن ته غاړه نه ایږدي نو دا بیا کافر هم دی مشرک هم دی هغه نوم چې الله ورکړی چې ستا نوم مسلمان دی ستا د دین نوم اسلام دی ستا چې کوم او کتاب ایمان هغه د الله کتاب دی د الله قرآن دی د پر چی ایمان اولی دی تر دې قرآن د پر بخاري ډېر ایمان د دې قرآن د